بعد حالات کې وړه بچي دي مست درواز نشته خپل خانه په ساتو ایوا ګوردا خاتم دی بلکې زاخ دی ډاکټرونی څنګه انتظام ته بل هغه وکم پر داواله بس مو دا پیل دې کټل مو سیم دوت کولی شي هیلپ کولی شي چې خانه سي بیماری نه پساتلی په نوم پام نه مو کې وستل کی مو ته صحت روکه او تاسو روغ صحت ورکې چې خانه پر مې ولړونو مو ته کوم څه نه سید نجیب حسین شزر پیرا واستولې هغه ډیر شکر گزار یم تاسو ته دا اواله چې کله تاسو مو سره ډیر مدد وکړلو مو به اختار شي صحت مو ډیر خوشاله نورا भरपूर مدد تاسو نه زغونو تاسو خو خوشاله بود لاره خو دغه خوشاله بود لري سید نجیب حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن وروڼو زه سید نجیب حسین یو طبيعت سره مخاطب شوم وروڼو تاسو به دا ویډیو لیدلې دا یو څه مخکې مو ته پراتینور ناروغه د کاس کوم د ګردو مریض دی یوه ګرده مکمله خرابه شوې ده او بله چې کوم دی ډایلیسیس لپاره مو چاړ پټ راوستولو پېښور ته نو حالات په خپله ولیدلو نو ما ته خپله خبرې څنګه وکړې نو ما نه ډېر زیات تکلیف میلاو شو ویلې چې ځوان وړکی دی وړه خلفنای دی خونې کې بل څوک شته نه نو وړونو ما بار ویډیو کې دا خبره کوله چې زه په رچنور کې د ډایلیسیس مشین ولګوم دا کاس کچېرې په رچنور کې ډایلیسیس مشین اوسه موجود وای نه دا کاس به نن مو پېښور ته نه استولو او د 20,000 روپۍ مې کاس مې چیریټي اینډ فاونډیشن اور واستولې دي واجې نه ور واستولې چې دا غریب روشي چې دا فی الحال د ډایلیسیس ورته وکړو او مخکې دې ته اپریشن لیکلی شوی دی اپریشن دې ورته کوو نو بس که تاسو کوم یو ورور دغه غریب ورور څخه څوک امداد کوي مدد کوي هیلپ کوي نو پلیز تاسو ته کاس مې چیریټي فاونډیشن نمبر بریخي تاسو پلیز تاسو مو سره بتاو کوئی د غریب زندگی بچ کوئی ویلې قرآن مجید کې د خدای فرمایش کوي چې چا یو انسان بچ کو داسې وایي چې هغه اول انسانیت بچ کو نو وړونو شکر الحمدلله خدای مو خوشحاله باد لره نن ورځې پورې تاسو موږ سره ډېرو مریضانو سره یتیمانو غریبانو مسکینانو سره مدد وکړو هیلپ مو کوو هغه مو زندګۍ بچ کړي نرڅوی نن بیا ټوله اتفاق سره د مولا علي نامې سره ټوله بیا اتفاق کې شو او دغه کاس ته ښه روغ ډونیشن وکړو چې دغه کومه زندګي دی زندګي باید چې د کوم خونې کې سربراه دی دا دغه سربراه د خونه اجوړ نه شي چې کوم واړه بچي دي هغه واړه بچي مسلمان بچي ته نه پاتې نه شي نو خدای مو خوشحاله باد لره چې نن ورځې پورې چا ما سره د یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو کې مدد کړې وي هیلپ کړې وي آباد اوسئ خوشحال اوسئ وروڼو پلیز تاسو د ما پیغام مخکې خپلو ملګرو ته شیر کوئ خپلو یارانو دوستانو ته شیر کوئ دا ویډیو خاړې را شیر کوئ چې ما که دا پیغام خلکو ته ورسیږي چې ما پیغام صرف دا دی چې زه په رچنور کې چې څومره مو واسه کېږي زه د یتیمانو غریبانو خاص طور پر داسې کسان چې هغه داسې بیماریو سره بروي هغوی هیلپ وکړو او چې کومې مو یو سیسټم دی او د کومې ما یو اقدام دی د ډایلیسیس مشین دپاره تاسو ټوله مو څخه روغتاون وکړئ چې ما که مو د ډایلیسیس مشین کې کامیاب شو او د کوم د ګردو مریضان دي هغه غریبان پېښور ته لاهور ته کراچۍ ته منډې کوي دغه منډې ترډې پاتې شي په خپل ځای کې او ښه روغ طریقې سره هغه ځای کې په رچنور کې ډایلیسیس مشین ورته انسټال شي چې کوم تکلیف دی هغه تکلیف یې کم شي نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به دغه عظیم شان کې مو سره مدد کوئ هیلپ مو کوئ بس خدای ته خیري کې سوال کوم سره به داسې مشکلاتو نه تکلیفاتو نه او خاص کر داسې بیماریو وي ما ټول یاران دوستان وایي ما چې څومره مسافران وړونه دي هغوی په خپل زمان کې وساتئ مولا مو په خپل زمان کې لره ډېره مهرباني قدرمن وړونو ما طرف نه ما چرګي طرف نه تاسو ته ډېر سلام مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویډیو اخیری کې بیا خپل قدرمن وړونو ته گزارش کوم چې د مو پیج تاسو فالو کوئ د مو یوټیوب چینل اسف علي کاظمی په نامه دا تاسو سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بٹن یې اون کوئ ما کوم نور یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو مهرباني